دا یو مسئله ده چې د ګړۍ به سړی په ښي لاس باندې اچوي که په ګس لاس باندې. نو په دې کې یو څو خبرې یادې کړي. یوه خبره دا ده چې پیغمبر علیه اسلام مبارک په وخت کې دا ګړۍ نه وه. څه شی نه وه؟ دا ګړۍ نه وه. البته امام صفدر رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده چې هغې وخت کې ګوتمه وه. پیغمبر علیه السلام مهر نبوت به ورباندې و، هغه به چاته چې مهر و په دې باندې به و، ځکه هغه امي و. امي معنا دا چې غیر کاتب و، د سکول ماشټر نه. اوس د هغه په صفاتو کې دا راځي چې دا د ده یو معجزه وه چې یو سړی امي او هغه دنیا ته دومره تشریح کوي او دومره دین بیانوي دغه کې دا د هغه معجزه وه. او ما ورته چې امیان پاتې شو بغیر د لیکلو نه پاتې شو، موږ دپاره دا عیب دی او لوی نقصان دی. لوی نقصان دی. مونږ به یادو دا د هغه معجزه وه. په هغې وخت کې دا ګوتمه وه او دا ګوتمه امام صفدر صاحب لیکي وایي چې دا به یې په ګوته کوله نو دا به یې داسې لاندې داسې به یې اچوله. څنګه به یې اچوله؟ داسې به یې اچوله. بره طرف ته به یې دې دغه نه کوو. نو نفس جواز یې شته. اوس دا خبره اجتهادي شوه ځکه دا ګړۍ هغې وخت کې ونه څه ټایم کې نه وه، پیغمبر علیه اسلام په زمانه کې نه وه. نو چې نه وه هغه وی القیاس علی هذا، وی قیاس په دې باندې. نو اوس هم وایي چې ګړۍ سړی چې په ښي لاس باندې به یې اچوي داسې، او دا انسي او دا طرف به یې لاندې راولي. شو دپاره به یې نه اچوي بلکې خپل ضرورت دپاره به یې اچوي. داسې به یې اچوي، که ګوتمه اچوي او که ګړۍ اچوي. ودې لیدله؟ نو په دې طریقه باندې به وایي دا قیاس په دې باندې وکړو. نو هغې وخت کې ونه او دا ګوتمه وه، دا ګړۍ په هغې باندې قیاس کړه. دا یوه مسله. دویمه دا چې بعضې خلک دې دپاره دلایل ویل، لکه عبدالقادر جیلاني صاحب او یا نورو حنابله یا وغیره دې ته دلایل ویلي چې ګړۍ به په ګس لاس اچوي. د المدخل والا په دې کې فرق ذکر کړی. نو کوم خلک چې په ګس لاس باندې ګړۍ اچوي د هغوی دلیل دا دی چې هر کار شروع کړي نو په کوم لاس به شروع کړي؟ په ښي لاس باندې. نو هغه وایي په دې ښي لاس به ګړۍ راونیسي او په دې ګس کې به واچوي. نو شروع دې په څه باندې وکړه؟ په ښي لاس باندې. که هغوی داسې استدلال کوي چې په دې ښي لاس به یې رانیسي په دې به یې اچوي ځکه شروع په ښي لاس باندې کېږي. او کوم خلک چې وایي چې په ښي طرف به شروع کړي نو وایي دا عارضي خبره ده. ښی لاس همدا دی چې همدې کې واچوه او همیشه دپاره یې ساته، ځکه چې په ښي لاس باندې او په ښي طرف باندې شروع دا سنت طریقه ده. نو الغرض دا دی چې دا ګړۍ یو اجتهادي مسله پاتې شوې ده. هغې وخت کې ګړیګانې وي نه، که څوک یې په دې لاس اچوي لصیانت دپاره دې چې دا ګړۍ خرابه نه شي. اوس هم هغوی دا دلایل وایي چې څوک یې په دې لاس اچوي، هغه وایي په دې لاس چې اچولي نو بیا ماتېږي، خرابېږي، ضایع کېږي. دا هم یو دلیل هغوی وایي. عبدالقادر جیلاني صاحب هم ویلی. خو دا ګړۍ بیا دا نور علما وایي چې دا ګړۍ هله ضایع کېږي چې یو سړی په لاس باندې وال کوي. نو په لاس باندې وال وایي د پیغمبر طریقه نه ده. نو په لاس باندې وایي وال څه لګي، دوی ورته داسې دلایل وایي. نو الغرض په دې کې شو که څوک یې دې په لاس هم بد ورته مه وایي او که څوک یې دې په لاس هم بد ورته مه وایي. خو زما خپله دا د امام صفدر رحمه الله رایه ډېره زیاته خوښه ده. هغه وایي چې دغسې اچوي او په دې ښي لاس یې اچوي او داسې لاندې اړوي او دا ګوتمه همداسې. او خپله رایه مې هم دغه ده چې هغه به پرې ډېر تحقیق لیدلی دی، د هغې نه وروسته یې خبره کړې. که څوک یې په هغې لاس اچوي بد یې مه وایي. ټیک شو که نه؟